बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ګرانو کوتونکو ستاسو قربا او کاسیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د پروګرام کراس ټاک سره نن ګرانو کوتونکو موږ سره یو ډېر ډیفرنٹ ټاپک دی او هغه ډېر اهم دی لحاظ سره دی چې هغه د تعلیم په لحاظ سره د تعلیم حوالې سره دی ډېر خوشحالي خبره ده چې په خان عبدالولي خان یونیورسيټي مردان چې کوم یونیورسيټي د دې 15 پروفیسوران هغه په دنیا کې چې کوم ټاپ 2% ساينټیسټ او سره کوم فهرست جاری شوی دی ډېر زیات اهم خبر او ډېر زیات مشهور خبر پای کې ډېر زیات پای بحث هم شوی دی نو په دغه لیست کې د عبدالولي خان یونیورسيټي 15 پروفیسور حضرات هم شامل دي دا زموږ لپاره ډېره خوشاله خبره ده چې په مردان کې یو دغه شان یونیورسيټي ده چې هغه د انټرنیشنل لیول اکیډمیشنز یا چې کوم ګورو تعلیم هغه لګیا دی هغه ورکوي او ډېر زیات خو ډیولپمنټس شوي دي په دغه کې د تعلیم په مت کې د تعلیم په میدان کې دغه ترقی دا یقینا د خیبر پختونخوا د خلکو لپاره بیا خصوصا د مردان یونیورسيټي لپاره دا ډیره زیاته خوشاله خبره ده چې په دنیا کې دغه شان یو ګډ نیوز راځي او پوزټیو نیوز راځي او هم زموږ د مردان ریجن یا د عبدالولي خان یونیورسيټي ولې سره ګرانو کوتونکو په دې پروګرام کې مونږ هم دغه 15 پروفیسور حضرات تغي ته مونږ بلنه ورکړې ده چې نمونه شي په دغه لیست کې راغلي دي په دې کې موږ سره اولنې میلمه جناب ډاکټر سید اسلام صاحب د څوک چې ډین دی د فیکلټي اف فزیکل اینڈ نومیریکل ساينسز عبدالولي خان یونیورسيټي مردان ته پخرالو ډاکټر صاحب السلام علیکم ویلکم خاجي موږ سره ګرانو کوتونکو دوه میلمه ډاکټر هارون خان دی څوک چې چیرمن دی د فارمیسي ډپارټمنټ عبدالولي خان یونیورسيټي مردان تاسو پخرالو ډاکټر صاحب او دغه شان موږ سره دریم میلمه جناب ډاکټر عبدالودود صاحب دی څوک چې ډپارټمنټ اف بایوکیمستري عبدالولي خان یونیورسيټي سره تعلق سره تاسو په خیر غلي وي او ګرانو کوتونکو سره موږ دوه نور پروفیسور هم دي نو د پروګرام په نیمه حصہ کې موږ سره دوی یغې نورستو به موږ نور چې کوم دوه پروفیسورز دي ته موږ بل نور کو ډاکټر صاحب موږ ډیر زیات خوشاله یو ډیر زیات خوشاله خبره ده په زموږ په دې ریجن کې د ترهګرۍ یو لوی لهر تیر شو هغه چانه پټ نه دی تباہي شوله بربادي شوله زموږ تعلیمي ادارې په بمونو ولزولې شوې دغه نورستو بیا راسي او خبر راځي ډیر زیات د تعلیم ولې سره نو زموږ لپاره خدای ډیر زیات انکریجینګ دی تاسو چونکې تاسو نوم هم په دغه لیست کې راغلی دی نو تاسو خپل هغه فیلینګز څه دي زموږ کوتونکو سره شیر کړئ دغه نه پس په موږ راځو په دې باندې نور خبرې کوو تاسو ډیره مننه ډیر ښکلی کوېسچن مو کو چولی زه اکثر په ډیفرنٹ فورمز باندې دا خبره کوم چې دا خاوره ډیره سرخیزه ده جی خو د بدقسمتۍ نه موږ ته د خلکو ته هغه اپورچونټیز نه دي پرووایډ کړی شوي چې هغوی مخکې لاړ شي نو عبدالولي خان یونیورسيټي کې تاسو وګورئ ریسنټلی د هغوی رینکینګ راغلی په پاکستان کې لکه نمبر 1 یونیورسيټي ډیکلیئر شوله هایر ایجوکیشن هغوی ډیکلیئر کړل خدای اعظم یونیورسيټي موږ لکه ډیپیټ کړله په هغې کې د پاکستان غټې یونیورسيټیانې چې هغوی زموږ نه 20 کاله یا 10 کاله 40 کاله مخکې جوړه کړې شوې نو د دې خو سمپل مطلب دا دی چې دا کم خلک دلته راغلی دی یا کم پروفیسر دلته انوال دي دا ماشاءالله د های کلیبر او های کلاس دي نو زه هم دغه وایم چې کم پروفیسر دلته دي ماشاءالله زه په فخر کوم زما په فیکلټي کې چې کم پروفیسر دي یا په یونیورسيټي کې کم پروفیسر دي نو د هر پروفیسر په فیلینګ دی چې دغه پروفیسر غریب بس غواړي پروفیسر دا غواړي چې شاباشي ولا ورکړي هغه اپریسیشن لیټر ورکړي نو چې کله تاسو اپریسیشن ملاويږي یا شاباشي ملاويږي نو اتوماتیکلی خلک په مخ کې ځو ترقی کوي بهشکه نو زموږ چې کوم وایس چانسلر د ریجن زور صاحب هغه هم په د کرونا کې من لکه چې کله کرونا لکه یونیورسيټیز کلوز وي هغه به لکه سار نه کتلې ما خامې نه کتلې ډیلی بیسس باندې راغلي دي ایون زم سره مو دا ټیم ون ممبرز فیکلټي زیات نو خوشحالي ډیره زیاته ده او د غونډ لکه د غونډې صوبې خوشحالي ده او زمونږ چې څومره ملګري دي دې کې د هر کس رول دی مطلب چا به ماله سپورټ راکړی چا به څه کړي چا به څه کړي نو زه دا کومه خوشحالي چې ده یا کومه مقام دی دا د غونډو د خیبر پختونخوا د پاکستان چې څومره پروفیسر دي هغوی په نوم کوم یقینا موږ ډېر خوشحالي یو په پېښور کې ناست یم او د پېښور نه موږ عابد بهي ته ووایي چې یاره موږ دپاره دا پروفیسر حضرات چې کوم دي سیمان دا به خامخا موږ ته پروګرام ته راولې ځکه چې حالانکې مردان نه موږ پروګرام کولی شو ما ته خپله کریډټ هم اخیسته موږ خوشحاله وو ښه ډاکټر صاحب ستاسو چې کوم یونیورسيټي ده د دې کریډټ که موږ نه ورکو ډاکټر احسان علي صاحب ته هم لږ زیاتې وي ځکه چې ډاکټر احسان علي صاحب هغوی په کومو حالاتو کې او په کوم طریقې سره چې کوم د یونیورسيټي هغې ډیولپ کړه نو یقینا هغه کریډټ اوس هغې نشته هغې باندې لکه د حکومتونو سیاسي مسایل جدا دي
خو د هغې کریډټ یقینا ډېر زیات دی کریډټ ته موږ خوشحاله یو بیا دې کې ډېر تکړه پروفیسرز حضرات پکې راغلي هغه اوس د هغې ثمرات چې کوم دي یا فروټس هغه تاسو ته راځي تاسو موږ ته د خپل ډپارټمنټ حوالې سره ووایئ تاسو بیسیکلي ډپارټمنټ حوالې سره تاسو کم کار کړی چې زموږ کتونکو نه پوه شي. ایکچولی د تاسو احسان صاحب خبره وکړه نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. هغه مطلب داسې یو داسې لیډر و یو داسې وایس چانسلر و چې زه اکثر وایم چې هی از سر سید احمد خان of خیبر پښتونخوا. احسان صاحب چې راغلی یونیورسټي په کوم حالت جوړه کړه زه په هغه 2012 کې احسان صاحب د کامسیټ نه راوستی په زور باندې چې تاسو راشئ او موږ سره د یونیورسټي دلته جاین کړئ. داسې هغه نور لکه خدای هارون صاحب شو یا ډاکټر ودود صاحب شو زموږ سره چې کوم ملګري دي دا غونډ د احسان صاحب چې کله نه تللی دی د هغې نه پس په یونیورسټۍ کې چا یو پروفیسر خو هم نه دی اخیستی که هغه لیکچرر دی او که هغه اسسټنټ پروفیسر دی که هغه اسوسییټ پروفیسر دی که پروفیسر دی. نو زه وایم چې د احسان صاحب کریډټ هغه څوک هم نشي لکه ډینای کولی یقینا او د هغه غټ کنټریبیوشن دی د دې علاقې لپاره د دې ملک لپاره د دې صوبې لپاره. نو او موږ چې نن په یونیورسټۍ کې که زه راوستی یم یا هارون صاحب راغلی دی یا څومره ملګري دي لکه دا خبره بار کوم چې د احسان صاحب نه پس په یونیورسټۍ کې چا یو ریکروټمنټ هم نه دی کړی. ټیک ده. نو مطلب د کریډ ګوز ټو ډیفینیټلی تاسو خپل کوم ډیسپلین دی فزیکل اینڈ نومیریکل ساينس نومیریکل ساينس خو نن سبا ما څه غونډه فیکلټي ده مطلب شپږو ډپارټمنټ دی راځه پاره کې زه خپل بیسیکلی د اپلایډ میتھمیټکس پروفیسر یم. خی اپلایډ میتھمیټکس نو اپلایډ ما چې کله رالم مطلب خلکو په خوای تاسو میتھمیټکس په خپل چې میتھمیټکس از ا ویری ټف سبجیکټ هر ډرای سبجیکټ او میتھمیټیشن چې دا ډیر زیات. نو زه خپل ما از ا رجسټرار هم کار کړی دی از ا ډایرکټر آرک هم کار کړی از ا کنټرولر هم کار کړی دی. نو زما لپاره خو مطلب دا دی چې اټس ناٹ ا پرابلم یا پیپري یا ما خپل باندې جی که اوس 35 پیجز پروډوس کړی دي. خی ماشاءالله مور دین 100 ام فلم ما پروډوس کړی دي. زبردست. نو په دې سیمه کې زه اکثر دا یم چې اپورچونټیز پرووایډ کول دي که موږ سنا سکو مطلب مات ګډ کو خو سنا سکو مطلب دا دی موږ دا نه چې موږ پرفیکټ یو موږ مطلب دا دی چې کوشش کوو چې انټرنیشنل سټانډرډ ته ځان ورسو خو بیا به په هغې باندې نیکسټ کوېسچن به تاسو جواب درکوم چې سټانډرډ څنګه امپروو کول دي هغه سیکنډ خبره ده. نو میتھمیټکس از ناٹ ا ډرای سبجیکټ زه غونډه عوامو ته دا وایم میتھمیټکس از ا ویری بیوټیفل سبجیکټ اینڈ اټس ا لینګویج اف نیچر. نو او ټول دنیا کاروبار روان دی سبا کمپیوټر د حساب کتاب نه میتھس نه بغیر وښ نه کیږي او یو دنیا ټول لګیا د میتھس کې او اپلایډ میتھمیټکس. ها ډاکټر هارون خان تاسو نه هم زه په دې حوالې سره پوښتنه کوم تاسو موږ د خپل ډپارټمنټ حوالې سره ووایئ چې تاسو په دغه انټرنیشنل چې کوم جرنل دی هغې کې تاسو نوم راغلی رینکینګ کې او هغې کې راغلي تاسو رینک بیا ستاسو نوم پکې راغلی تاسو خپل چې کوم تاسو فیکلټي د هغې حوالې سره موږ ته ووایئ چې هغې څومره کار کړی دی او څومره هغه موږ ویلو شو په دنیا په چې دنیا یې ریکګنایز کړي نو یقینا هغه به اکنالج کړي نه خو کار خو ډېر غټ کار دی خو چې زموږ کتونکي د هغې نه خبر شي چې هغه څه کار تاسو کړی. ډېره مننه جی ډېره مننه. زما تعلق په فارمیسي ډپارټمنټ فارمیسي پروفیشن جی هغه لایف سیوینګ پروفیشن دی چې تاسو ته پته چې دا ټول ډرګس سره ریلیټډ دی. څومره چې کوم ځای کې ډرګ وي هلته به جي فارماسسټ وي او د هغې یو ډېر ډیفینټ رول دی. تر څو پورې چې زما تعلق دی زما نیچرل پروډکټ دی جی مونږ نیچرل پروډکټ چې کوم اویلیبل دی یعنی ټریډیشنلی خلک استعمالوي نو مونږ هغه بیک ګراوند باندې هغې ګورو چې د دې کم ځای کې څه یوز دی خو وداوټ ساینټیفیک بیک ګراوند د هغې ساینټیفیک بیک ګراوند نه خو خلک استعمالوي. نو موږ چې لومبۍ هغې له دا چې هغې دپاره فارمکولوجیکل انیمل سټډیز وي هغه ډیزاین کوو که نه اول ان ویټرو وي که ان ویټرو نه نو بیا انیمل سټډیز کوو پای کې هغه پروف کوو چې د دې دا افیکټ شته دی. ټیک شو. بیا د هغې نه پس موږ د دې فایټوکیمیکل سټډي ورته وایي چې هغه بیک ګراوند دی چې هر کوم یو د هغې افیکټ وي نو هغې یو کیمیکل بیک ګراوند وي په هغې باندې بیا موږ سټډي کوو هغه ډیټرمن کوو هغه آیډنټیفای کوو چې دغه کمپاوند دی دې دپاره د افیکټ چې کوم دا پروډیوس شوی دی دا دې دپاره دی. نو بیا موږ سره لیمیټډ ریسورسز وي نو موږ میکانسټک سټډیز ته هم ځو په دې کې مالیکولر ډاکینګ هم شامل دی خو میکانسټک سټډي کې موږ سره چې کوم لیمیټډ ریسورسز دي پای کې موږ کوو. دا تاسو کې یو خبر وکړه چې هغه کوالټي دی یا کوالټي دی نو زموږ د دې ریسرچ جي دا دی چې په دې لیول کې به د لیمیټډ ریسورسز کې انټرنیشنلی هغه ریکګنایز کېږي هغه سایټ کېږي. سایټیشن از پیورلی بیس آن دی کوالټي چې کوالټي د هغه ریسرچ وي د جي هغې نو زه وایم که دغسې دې باندې موږ ته فیسلیټیز پرووایډ شي او دا فردر چې کوم میکانسټک سټډیز دي او دا خلک بار کوي او هغه بیا فاینل پروډکټ ته وشي او د هغې ته خپلې فایدې لري بیا موږ باندې خرڅوي ډېر ایکسپینسیو وي ډېر زیاته اکانومي پرسپیکټیو سره دې سره لکه تاسو دې سره هم کوېسچن بل هم ذهن ته راځي لکه څوک فارمیسي سره تاسو تعلق دی او لګیا دی ټوله دنیا په کووډ 19 هغې لپاره لګیا دی ریمیډیز یا ویکسین یا
هغه چې کوم علاج دی هغه لګیا دی باندې کوشش کی نو تاسو ماشاءالله هم ډیر کال تاسو نه غواړئ چې پاکستان حکومت 10 کروڑ ډالر دا وی چې موږ امریکای ته ورکو ویکسین به تیار کړو تاسو نه غواړئ چې دغه 10 کروڑ په ځای 1 کروڑ ډالر دغه یونیورسيټي ته ورکړی وي چې هغه ته ویل تاسو په دې باندې سره ریسرچ وکړئ نو کم از کم زموږ یو خپل یو پروډکټ وو موږ به بیا ټول دنیا کې خرڅو دا رواج نشته دغه اصل کې دا چې دی ټول امپورټنت شي هغه بیسیک ریسرچ دی چې تاسو بیسیک لیک سترنتن کوي هغه وزي دا اپلایډ ترازی خو اپلای کې لږ شانجي ټایم لګي دا داسې نه چې لکه تاسو هغه بیسس مضبوط نه کنه نو تاسو الټیمیټلی ډایرکټ داسې شي ستنت لچېدلې نو دې لپاره خو ډېر فیسیلیټیز او ډېر هغه او بیک ګراوند کې دي ته خالص مقصد دا دی لکه زه بل نور نه ما د رواج خبره ما وکړه ما د رواج دلته دا رواج نشي یونیورسيټي تاسو یو پیسې ورکړئ چې د بدی باندې کار وکړو تحقیق وکړه بیا دې شو بیا چې لکه زموږ ته ټول دا څه چې لکه منګه بهر ملکونو پروفیسرز نه مطلب زیاتره چې زموږ فیکلټي دي کې 70 to 80% دا اون د فارن کوالیفاید ده خو چې منګه دلته راشو ته ما چتی ویلي ایمان نه ته بس لکه سو سنې مطلب دا چې پیسې نه ګور از اکثر دا خبره به ما د باسین څخه لکه پروګرام کې کړی و منګه نیوکلیر ماشاءالله منګ نیوکلیر پاور یو خو دا نیوکلیر بم چا جوړ کړی دی دا الته پیسې دا پیسې چې کوم ځای کې منوال شي هر څه کې الخالد ټینګ منګ جوړ کو منګ جیب تندر 17 جوړو منګ سره شاهین وغیرہ دا کوم میزایلز جوړې خو دې کې مطلب د ساينټیفیک چې کوم پروفیسرز دي او سره انجینیرز دي هم دغه خلک دي د سوسایټي په دوار د بل ځای نه راغلي چې پیسې پروفیسر به هر څه وکړي نو اکثر دا وسایل نشته جی وسایل سټیج خدا غي لوکیشن صحیح نه گورنمنٹ ترجیحات صحیح نه دي بالکل گورنمنٹ ته مې ریکوست دی لاست ایئر 320 بلین روپۍ چې موږ ډیولپمنټل ورک لپاره لکه مختص کړی نو ما بل خپل سټیټسټیک راځو بیسیکلی میتھمیټیشن ما سټیټسټیک کو نو ما ویج کمنګ 40% سیلری خو پروینشل گورنمنٹ سپوز ټراک دی غونډي په کې پی کې 29 یونیورسيټیز دي نو که 40% سیلری موږ راکړو نو 10 ارب روپۍ ټوټل خرچه نه ده and 10 ارب از ا پینټ فار د گورنمنٹ نو تاسو وګورئ دې سره دې سم سو شي 10 مال 40% سیلری راکې ځکه چې سیلری خو په خپل باندې لکه جنریټ کوم اتوماتیکلی یونیورسيټیز په خپل سی سی ول ورکې جس 30 to 20% نو چې دا پیسې مال راکې نو په ما باندې به بوج کم شي زه به ماشوم ته فیس کم چې فیس کم شي نو هر سړی ورشي یونیورسيټي کې به سبق وي لیب خپل جوړ کم لیب میټیریل ولا خراوړم انټرنیشنلی نو اتوماتیکلی سوسایټي به چینج کیږي نو چې څه پیسې نه ورکوم یونیورسيټي گورنمنٹ لګیا دی ورسته ورته نوې یونیورسيټي جوړي خو چې کوم ایگزیسټینګ انفراستراکچر دی په کار چې د دې باندې من کار وکړو او دغه ډیولپ کو او دغه د مخکې تلو لپاره کوشش وکړو نو الله به شي زونه سمېږي دې کې به یو پوینټ فیل کوم جی پلیز زه وایم چې داسې لیجسلیشن وشي دا زما خپل اپینین دی لکه زمونږ په ملک کې ډېر زیات فارما انډسټري ده ډېر هیوج انټرنیشنل او ډېر لوی او ډېر ښه میډیسن راځي زمونږ ډېر ښه لکه ایون په افغانستان کې سنټرالي شي زمونږ میډیسن دي او خلکو به اعتبار هم شته سی ملټي نېشنل هم ډېر شته ډېر زیات فارما انډسټري زمونږ ډېر ریچ ده او ډېر سټرونګ ده زه هم که داسې څه لیجسلیشن یا داسې وشي چې دوی کمپیل کړي چې اټلیسټ تاسو که 1% خو چې که نه هغه تاسو د هیلث ډپارټمنټ کې ریسرچ سره کولیبریشن کې یوز کوي که نه چې تاسو دا مسټ پی چې تاسو څومره اکانومي د انکم دی نو هغې نه به 1% تاسو د مختلف فارمیسي ډپارټمنټ سره یا نور چې کوم هیلث ډپارټمنټ کې ریسرچ ته انویسټ کوي نو دا چې داسې پراپرلی هغې کمپیل کړي او دا کولیبریټیو ریسرچ شروع شي نو بیا هم زما په خیال چې چونکې هر ایشو زموږ په ګورنمنټ چې زموږ په کار ده چې وکړي خو ګورنمنټ نه ګورنمنټ خپل لیمیټیشن دي د هغې خپل پرایورټیز ګورنمنټ چې صحیح لګون ته لکه د هغې ویل پاوري د ګورنمنټ زما خیال دی نو بیا به کېږي خو بدقسمتۍ نه اصل ایشو کوم دی ویل پاور ډاکټر عبدالولي صاحب ستاسو نه هم ستاسو مشهور راته تاسو د خپل چې کوم ستاسو ډپارټمنټ دی نو هغې ولې سره موږ ته ووایي چې تاسو کوم قسم کار کړی دی چې زموږ کتونکو نه خبر شي زه عبدالولي خان یونیورسټي کې په بایو کیمسټري ډپارټمنټ کې یم موږ فار د فرست ټایم په عبدالولي خان یونیورسټي کې کمپیوټر ایډډ ډرګ ډیزاینینګ لیبارټري ډیولپ کړې ده چې دا نارملی دا کوم ډرګ ډیولپمنټ کې دا تقریبا 15 نه 20 کال علي او اباؤٹ $15 million په یو ډرګس په مارکیټینګ مطلب چې موږ سٹارټ کو او مارکیټ ته راوړو تقریبا $15 billion لګي نو په دې کې دا نیو ایمرجنګ فیلډ دی کمپیوټر ایډډ ډرګ ډیزاینینګ نو د نه صرف دا ټایم کمی دا کوم چې 20 ایئرس پکار دي بلکې دا کاسټ هم د ډرګس کمی نو دې کې موږ کمپیوټیشنل سافټویر یوز کو کوم چې
انیشل سټډیز دي فور د ډرګ ډیولپمنٹ نو هغه موږ کمپیوټر کو موږ ورته ان سیلیکو یا تھیوریټیکل موږ هغه کو او د ډیټا کوم فار ایگزامپل یو ډرګز مارکیټ ته راځي پر تقریبا 10,000 کمپاوند سکرینینګ موږ کو کیمیکلی ان ویټ لیب نو موږ دا ریډیوس کولای شو ان هندرډز 200 to 100 200 دا ریډیوس کولای شو په کمپیوټر ایډیټ ډرګ ډیولپمنٹ پروسس باندې نو دې فیلډ کې زه کار کوم تقریبا د 10 ایئرز نه مور دین 200 پیپرز په ما پبلش کړی دی چونکې دا ډیټا بیس جوړ شوی دی ډیټا سیټ چې کوم پبلش شوی دی ان د بیس اف سایټیشن دی دا زما د کار ویلیو دی چې دونه سایټ شوی دی او خلک سایټ کوي موږ هم دغه ډرګ ډیولپمنٹ حواله سره کار کوو او د کاست او ټایم کمولو بیسیکلی د ما فارماسي ته چې بایوکیمستري هم د ډېر ریلیونټ دی دغه سره د میډیسن سره نه سبا د وایرولوژي او نوې راغلي نه سبا خلک وایرولوژي طرف ډېر زیات روان دي ټول دنیا لګي انویسټمنٹ بګیر په دې باندې څومره تاسو په خیال باندې لکه دغه طرف ته مونږ نن سبا نوې وایرس راځي څوک د بایولوژیکل جنگ دی وار دی او څوک ته سنوم ورکوي خو لا لکه یو ایمیننټ هم تخکاری لګیا د کېدای شي چې د کرونا نو راتلونکي وخت بیا هم کېدای شي بایولوژیکل وار ویپنز خلک استعمالولی شي د دې باندې تاسو لکه چې کوم بایوکیمستري ده نو دې ولې سره تاسو په دې باندې لکه کولی شي تحقیق په کولی شي او په دې باندې ریسرچ کولی شي جی بالکل په دې کې چونکې زما پیور فیلډ کمپیوټیشنل میډیسنل کیمستري یا کمپیوټر ایډیټ ډرګ ډیولپمنٹ ده دې فیلډ کې مطلب موږ هم هغه کار کولی شو چې کوم ایکسپریمنټل یا پاسبل نه یا مشکلی یا ډېر کاست راځي نو دغه طرف څخه موږ بیا کمپیوټیشنل هغه ډیفرنٹ سافټویرز دي ډیفرنٹ میتھډالوجي هغه یوز کوو او دا هغه سټډي کوو ریسنټلی ډېر زیات پبلیکیشن شوی یا ډېر زیات سټډي شوی په دې کووډ 19 وایرس باندې ایکسپریمنټل هغه نه دي ایکسپلور شي هغه شیزونه تھیوریټیکلی ایکسپلور شي دي او د پبلش شي دي نو ډیفینیټلی دې باندې ډېر کار کولی شو موږ ایز ا بایوکیمست یا ایز ا کمپیوټیشنل کیمست جی تاسو غواړئ تاسو چې ساينس فیلډ تاسو نو په یونیورسيټو کې سټوډنټان را روان دي دغه ډیسپلینز ته کنه ډېر مخکې خبره ده چې کله خپل په یونیورسيټي تلم باغ کې فزیکس کیمستري خلک ډېر زیات بایولوژي ته برتلو اوس دغه نه پس ما د ښکاري دا زیات چې کوم ټرندز یې چینج شوي څوک انجینرینګ ته ځي څوک کمپیوټر ته ځي لکه بی بی ایم بی اے دې طرف ته ډېر ډیسپلینز ته خلک راځي نو تاسو غواړئ چې کنه په ساينس کې لکه فیوچر په کې نو ډاوټ ټول دنیا لګي په ساينس کې لګي مخکې روانه ساينس په بنیاد باندې هغه ټول دنیا باندې لګي دا تصرف کړي یا تسلط کوي من کام کړي پاکستان کې زموږ د سټوډنټانو لپاره به کې څومره سکوپ دی کچېرې راځي دغه شان لکه بایوکیمستري د فارمیسي د دغه شان په کیمستري کې ډېر زیات سکوپ دی ځکه چې بایوکیمستان ډېر کم دي انیشلی دوی ته بهر چانسز ډېر زیات دي مطلب دې نه چې ماستر کړی دی یا چې ګریجویشن کړی دی نو بهر ورته ډېر زیات چانسز دي دلته اگر چې چونکې انډسټري نشته زموږ د کار انډسټري سره ریلیټډ دی انډسټري ډېره کم ده د هغې په وجه جابس ډېر کم دي خو دا انډسټري کم دی چې انډسټري لکه سیټیز دي لاهور دی کراچي دی د ودین پاکستان نو هلته د ډېر زیات مانګ دی د بایوکیمستري یا د فارمیسي یا کوم وایي د مایکروبایولوژي خو کم دی کې انډسټري کمه ده دی هغه بیا هغه سکوپ هم لږ کم شوی دی خو بهر د دې کافي سکوپ دی او خلک زموږ سټوډنټان ډېر سټوډنټان دي چاینا ته تللي دي یا یوروپ ته تللي دي یو اس کې دي او زموږ ډېر سترونګ کولیبریشن دی د هغو سره فار ایگزامپل زما یو سټوډنټ اشفاق نوم دی هغه په چاینا کې دی یو ګروپ سره کار کوي اوس ریسنټلی پی ایچ ډي وکړه د هغه زما ډېر سترونګ کولیبریشن دی نو موږ څه کار دلته کوو څه بیا هلته لیب کې رن کوو او دا ټول کارونه تقریبا داسې په کولیبریشن باندې روان دي نو ډېر سټوډنټان زموږ دي چې هغه نن سبا په چاینا کې دي یوروپ کې دي یو اس اے کې دي هم د دې عبدالله خان یونیورسيټي نه پاس آوټ دي او هلته کار کوي دا ریسنټ نیوز چې کوم راغلي دي په لکه دا ډېر هارډ نیوز دی یو ډېر هارډ بریکینګ نیوز دی زموږ لپاره په ټول انټرنیشنل لیول باندې راغلی دی په دې باندې ستاسو د یونیورسيټي یا چې کوم ستاسو کوم سټوډنټس دي نو هغې څه موټیویشن شوی دی څه انکریجمنټ شوی دی که نه تاسو څه فیلینګ راځي څه وایبز راځي تاسو ته ډیفینیټلی ډېر زیات اصل کې د دې نه مخکې زموږ رینکینګ وشو نمبر 1 والا تاسو نیوز کتلی دا رینکینګ راغلی نو زموږ چې کوم ایډمیشن فارمز وو اټومیټیکلی تا ته ایډمیشن نه پته لګي چې زما لکه یونیورسيټي مخکې روانه ده که شاته روانه نو هارون صاحب ما سره ناست دی د ډیو ډپارټمنټ مزه بیسک والا مې اگزامپل په تور باندې لکه په 90 باندې یو کس 90 اګریګیټ باندې خلک ته کس ته ایډمیشن نه ملاو شو لکه 90 اګریګیټ دا لاست ایئر ما خیال 81 او 78 or something like that نو اوس دا پر داسې که تاسو نور میرټ ډېر هاي شوی میرټ دغه سره ډېر زیات هاي شوی خلک ګوره خلک همیشه چې زی په نوم پسې ځي چې دلته کار څنګه کیږي په دې پسې ځي
او ستا فیکلټي مطلب ستاسو لپاره ډامیننټ ده چې که فیکلټي ښه نو خلک اټومیټیکلی هلته ځي موږ چې خپل بچي داخله په سکولونو کې نو موږ لومبی استاد ته پوښتنه چې استاد څوک دی نو دلته استاد خلکو ته ښکاره شو چې په عبدالوهاب خان یونیورسټۍ کې استاد غواړي ډېر ښه دی آوټسټینډینګ لکه استاد دی جی د دغه که د سکوپ والا یا د خلکو رجحان دی که نه چې اوس موږ سره فارمیسي کې موږ د کونسل انډر لاندې کار کوو نو هغوی موږ له پرمیشن راکړی دی 50 سټوډنټس دي او موږ ته اپلیکیشن چې دی نو د هغه مور دن 1500 که نه نو دې نه تاسو اندازه لګوي چې کم یو دغه د کم دې سره دغه مختلف پروسس چې کم دی هغوی سره د موږ د سټنډرډ میجر ډپارټمنټس دي هغې کې زمونږ اډمیشن لاست ټایم موږ د ډیټس خپل ایکسټینډ کول لګیا به اډمیشن به نه کېدو سخت کال چې موږ خپل په سیکنډ میرټ لیسټ باندې زمونږ لکه ډپارټمنټ کلوز پوره شو زموږ د ریسرچ لیډ دې ته سټوډنټان راځي اکثر کولیبریشن باندې ورک کوي نو د لږ ورځې کې چې کله دا ټاپ دغه راغلی دی نو ډېر یونیورسټان موږ ته خپل داسې کانټیکټ شي د هزاره یونیورسټي نه د سوات یونیورسټي نه ملکن یونیورسټي نه پیښور یونیورسټي نه کانټیکټ کوي راځي په کولیبریشن باندې ورک کول ته مطلب هغه دغه چې موږ دلته ورک وکړي چې دې کې ایز ا ټاپ 2% کې زموږ د نمونه راغلي نو خلک ډېر زیات دغه کوي کانټیکټ کوي ډېر خوشاله خبره زه به تاسو یې غواړم تاسو دواړه پروفیسور صاحبان او دوه نور پروفیسور به راځي تاسو یو جهان من راځي صاحب یو جهان من راځي تاسو موضوع یو وړاندې د مینه پس راځو موږ سره دوه نور پروفیسور صاحبان هم په دغه پروګرام کې ناس وي د هغې نه هم موږ د هغې چې کوم ډیسپلینز دي د یې وجې سره به معلومات کوو د مینه پس جی ګرانو کتونکو د مینه پس تاسو په خدمت کې موږ ځل بیا حاضر یو په دې سیکشن کې یا په دې برخه کې موږ سره دوه نور مېلمانه هغې کې موږ سره چې کوم اولنی مېلمه دی محترم ډاکټر محمد اعظم خان چیرمین اکنامکس ډپارټمنټ عبدالولي خان یونیورسټي تاسو په خیر راغلی ډاکټر صاحب تھینک یو ویری مچ موږ سره دویم مېلمه ګرانو کتونکو ډاکټر محمد طاهر صاحب دی څوک چې د فزیکس ډپارټمنټ عبدالولي خان یونیورسټۍ سره تعلق سره تاسو هم په خیر راغلی وایو د مینه مخکې موږ زموږ کوم نور ملګري پروفیسور صاحبان وایي سره موږ خبرې وشولې د هغه اچیومنټ حوالې سره ستاسو نه موږ کوو چې ستاسو کوم ډپارټمنټ دی او تاسو دومره په یو انټرنیشنل لیول باندې نوم راغلی دی د ادارې یا ستاسو د ډپارټمنټ یا ستاسو په ذات خود دغه تاسو کوم کار کړی دی چې زموږ کتونکي د هغې نه خبر شي چې هغه کار خو یقینا نو ډاوټ غټ کار دی ټولې دنیا کې ورته ریکګنیشن میلوي شوی دی خو زموږ کتونکي په یونیورسټۍ کې چې کوم سټوډنټان دي یا عام خلک دی راځي دغه ډسپلینس ته نه وته چې هغې نه خبر شي چې تاسو په کم لاینز باندې یا په کم مد کې تاسو کوم کار کړی هغې حوالې سره زموږ کتونکو ته ووایئ مننه جی اول خو به زه دا ووایم چې زه تنګي 400 سره تعلق ساتم او ما خپل میټریک پورې سبق په کلي کې ویلی دی بیا پېښور ته رالم د پېښور یونیورسټۍ نه مې پی ایچ ډي وکړه بیا امریکې ته لاړم هلته مې پوسټ ډاک وکړه بل پوسټ ډاک مې د ملیشیا نه وکړه او ریسرچ چې کوم دی نو دا په شوق سره تعلق ساتي په شوق باندې موږ ریسرچ کوو او دا اوس چې کومه سروې راغلی دا ټاپ 2% په دې کې 1,59,000 کسان شامل دي د دنیا ټاپ 2% انفلوئنشل ساینټسټ کې نو دا سروې سټینفورډ یونیورسټۍ د امریکې چې کومه ریسرچ بیس یونیورسټي ده دا هغوی کنډکټ کړې ده او په دې کې چې کوم مین دا څلور اترز دي څلور کسان دي هغوی دا کار کړی دی او په هغې کې چې کوم لومبی کس دی نو هغه هم سټینفورډ یونیورسټۍ سره تعلق ساتي او دویم چې کوم دی نو دا ایلزویر یو پبلشر دی چې دا پبلشر په 1880 کې دوی دا کمپنی شروع شوې ده د دې تقریبا 140 سال وشو او دوی ښه امپیکټ فیکټر پبلیکیشن چې کوم دی نو هغه شایع کوي او د دنیا چې کوم ښه جرنل دي لکه نیچر دی سیل دی یا لینسیټ دی چې د دې ډېر غټ امپیکټ فیکټر دی نو دا دا ایلزویر پبلش کوي دا ډیټا دوی راغونډه کړې ده د ایلزویر والا او په دې کې دوی کتلی دي چې یاره سایټیشن څومره دی د سکالرانو او د هغوی په های امپیکټ فیکټر کې پبلیکیشن څومره دي او بیا های امپیکټ فیکټر والا سایټ کړي دا څومره دي بیا د دې نه یو کمپوزیټ انډیکس جوړ کړی دی او دا انډیکس په بیس باندې دوی دا 1,59,000
او 59000 almost 2% ورلد وایډ چې کوم exactly لیست جوړ کړی بالکل جی او نو زما کار چې کوم دی هغه چونکې زه په د پاکستان نه دی کې تقریبا 244 کسان دي almost او د زمونږ د صوبې نه پکې 28 یا 29 کسان دي او موږ خوش قسمت یو عبدالولي خان یونیورسيټي مردان چې موږ 15 کسان د دې نو او زما خوش قسمتي دا ده چې زه واحد یو کس یم د خپلې صوبې نه چې دا په سوشل ساینسز کې او په آرټس هیومینټیز او واحد یو داسې کس یم او زما کنټریبیوشن دا دی چې ما په انرژي باندې کار کړی دی او په انوایرمنټ باندې او دا مې خپل اکنامک ډیولپمنٹ سره ریلیټ کړی دی چې انرژي زموږ لپاره څومره اهمیت لري او یا انوایرمنٹ که انوایرمنٹ نو پای کې زمونږ اکانومي خکېدي شي زمونږ قومي آمدن زیاتېدي شي او کني نو بیا بردي اپوزیټ وي نو زما په انرژي سایډ باندې او په انوایرمنٹ باندې کنټریبیوشن دی او بیا زما دا کار د دنیا خو خلکو سایډ کړی دی په خپل کې او سوسایټي باندې د دې ښه اثر پدې دی چې یو خو زمونږ دا کار سټوډنټان چې کم دي نو وای هغه په خپل مقالو کې کوي او په دغه کې په لیکچرو کې یو مغوي دا زمونږ دا چې کوم ریسرچ دی دا ماډل دی دا غوي تخې چې وګوره دا نیو کار دی نو اوورال زمونږ سوسایټي ته او اصل کې نوې کار او زوړ دا خبره نوې کار ضروری هي خو چونکه تاسو اکونومیک سره تعلق دی نو څنګه تاسو د پاکستان د اکانومي خطر طرف ته وکنه موږ هدي له سره ډیر ورډیو چې دا بس کېږي الله خیر وکړي زمونږ کوشش دا دی چې را اکانومي خو څه شیزونه داسي چې هغه منیجمنت باندې بیس کوي چې را ستارت د ډرایور خوي او کم منیجمنت نو که زمونږ الحمدلله زمونږ په ملک هر قسمه ریسورسز هر قسمه لیبر خو هر څه موجود دي خو د ښه منیجمنت ضرورت دی ملته او د اس چیز کمی نشته او بل دغه دی زمون کوشش هم دا دی چې را ښه کار وکړو د خپل اکانومي طرف کنټریبیوټ او ډېر غټه خبره ده موږ سره ډاکټر موطاهر صاحب هم د تاسو تاسو چې فزکس ډپارټمنټ سره تعلق دی نو تاسو موږ ته د خپل کار ولې سره وایي تاسو په کم لاین باندې کار کړی زموږ کتون کې دا نه خبر شي شکریہ زما تعلق سودم رستم سره دی او دا غنه بعد بیا ما چې د غلام رسا خان انسټیټیوټ نه خپل ایم ایس ډیګري پروګرام او بیا پی ایچ ډي او دا غنه بعد چې نو یونیورسيټي اف کیمبرج یو کې کیونډش ډېر ټاپ ورلد رینکینګ لیب دی نو هغې کې بیا ما ایکسپریمنټل چې کوم په سولر سیلز مونږ چې کوم د کورونو د پاسه پینلې لګو د نور چې دی نه هغه انرژي ته کنورټ کړي د الکتریکل انرژي ته دې کې ما ریسرچ وکړو او د هغې نه بعد ولی خان یونیورسټي مې جوین کړه او اوس ریسنټلی چې یونیورسټي اف ملایا هغې نه ما خپل پوسټ ډاک وکړو نو زمونږ بیسیکلی چې کوم فیلډ دی نه هغه رینیوبل انرژي ده لکه مونږ وایو چې را فیول دی مونږ وایو ریټس های شو لو شو پولوشن دی او چې کوم دی نو د دې د الټرنیټ وی چې ده هغه رینیوبل انرژي ده او رینیوبل انرژي کې چې نو وینډ راځي سن لایټ راځي پای کې هیټ ویسٹ هیټ چې کوم انوایرمنٹ کې دی او کوم ګلوبل وارمنګ هغه کاس کوي نو مونږ لګیا یو چې د انوایرمنٹ نه مونږ دا ویسٹ هیټ چې کوم دی کوم چې ګلوبل وارمنګ یا گرین هاوس گیسز دغه کاس کوي هغه مونږ ایکسټریکټ کو او دې ته مونږ یو ډیوایس جوړو چې ته مونږ وایو ترمو الیکټریک ډیوایس نو هغه ترمو الیکټریک ډیوایس چې نه هغه دا ویسٹ هیټ د انوایرمنٹ نه کیپچر کی او هغه د الکتریکل انرژي ته کنورټ کی د دې به تاسو یو ښه مثال داسې درکم چې لکه مونږ سره ریسټ واچ دی هغه ریسټ واچ لګیای د یو بیټری سیل نه او جی نو اوس مونږ وایو چې مونږ د بیټری سیل د ضرورت هم ختم کړو اوس انسان باډي ټمپریچر خپل دومره دی چې هغه 37 ډیګري سی دی او دا انف دی چې د ترمل وایبریشنز پیدا کوي اوس په کلاک کې په واچ کې چې د پیزو الکتریک میټیریل لګیدلی وي هغه سنسټیو ټو وایبریشن وي اوس د هیومن کم ټمپریچر چې هغه ترمل انرژي سره وایبریشن هغه پیزو الکتریک لور کی او هغه نه بیا چې د واچ اتوماتیکلی رن کیږي او هغه خپل کار کوي نو دا زموږ رینیوبل انرژي دا یو فیلډ دی بل ریسنټلی اوس ماته هایر ایجوکیشن کمیشن اف پاکستان 13.7 میلیون روپیز پروجیکټ را کړی دی او په هغې باندې مونږ د سولر سیل
چې نو د هغې لحاظ سره موږ کار کوو چې موږ د ټریډیشنل کم کنونشنل پاور سپلای ده اکثر داسې ریموټ ایریاز دي چې هلته کم زموږ وابډا یا نور کم دغه چې دي کمرشل پاور سپلای هلته هغه اکسیسیبل نه دي نو نور یو داسې سیز دی چې دا الله تعالی په هر ځای کې اکسیسیبل نه دی زموږ ملک نور تیز هم دی ګرمي ډېر زیاته راغلی ډېر زیاته ګرمي ده دا د سوکلار سي ته د سبي کې بالکل جی نو دغه سره لحاظ سره زموږ کار دی نو موږ وایو چې را نو تاسو خو لکه ډېر زیات امپورټنټ ډیسپلن دی او دا خو لکه ملک په لحاظ سره ټول دنیا په لحاظ سره لګیا دی رینیویبل انرژي کوم یا سولر انرژي سپیشلی چونکه تیلو تاسو پته چې لګیا د اپس اینڈ ډاونز راځي او دا به ختميږي د ظاهر چې کوم نظام کنه ختميږي او ځل به ختم شي بالکل نو په پاکستان کې موږ پر ټول آسان کاردار پاکستان کې چې تبل ځکه یو ځای ایجاد شي او سیز یو ډیوایس یا یو نوې ایجاد راشي نو پاکستان راشي مارکیټ زموږ بالکل فلټ شي د سولر پینلز یا سولر انرژي ولې سره د چانه دومره مال لای شي زموږ خلک دې ته نه جوړیږي چې زه خپل په دې باندې انویسټمنټ وکم ځل مازغو جنګوم چې زه ولنه شم ول چانه ما ټیک د ماته بارزان راځي خو چې زه خپل جوړوم نو دا خو به یوازې ماته زما چې کومه کم بل زما امپورټ بل به کم شي بل دا چې لکه زما خلکو ته روزګار ملو شي دا سوچ نشته تاسو په خپل باندې موږ نشو جوړولې دا بالکل سر د کې تاسو امپورټنت پوینټ دی د کې لګون ته کې کمیشته دی هغه دا چې موږ په اکیډمیک ریسرچ لحاظ سره لیبورټری هدا پورې ریسرچ وکړو ریزلټس راشي هغه ویل نون انټرنیشنل پبلش شي خو دې کې موږ سره د انډستریل لینکیج نشته خبره وکړه انفورچونیټلی زمونږ په ملک کې انډستری څنګه لکتار صاحب خبره وکړه انډستری نشته ده په نور ملکونو کې سر لکه انډستری او یونیورسيټیز دا بس لینکیجز دي ټیک کته تاسو ته زه اگزامپل بدرکم د سامسنګ سامسنګ ساوث کوریا چینج کړه او څومره نه سبا ساوث کوریا په کوم سامسنګ ټول دنیا کې لګي الکترونکس یا موبایل دا څنګه شوی دا چې کله کایست جوړ شو کایست نو کایست انډستری سره لینکیجز ډیولپ کړو په یونیورسيټي کې آر ان ډي ډیولپ شول نو د سټوډنټ چې څورم خرچوا دا به انډستری دا کوله لکه زه سټوډنټ ما سره خو مې انډستری شته نه ټیک ده او چې انډستری نشته نو زه سټوډنټ لکه مال خو فاینانشل سپورټ پکار دی زما ماشوم وګوره صفه خبره وکړو فزیکس او میثس او کیمستري دا خو موږ معاشره ډېره زیاته غریبه ده نو چې کوم ماستر ان پیل کوي نو دا پریویلیج ایجوکیشن د بیسیک ایجوکیشن د ماشوم لکه نه دی نو دا خو له ځانه په سکول کې ته ټیچینګ وکي او پرایویټ سکول کې سورسز به راشي د 2-3 ورځې پس مال راشي چې راشي نو هغه نو بیا پر رزق پسې ګرځي نو په ځان رزق پیدا کوي نو پیس اف مایند نه دی چې کله پیس اف مایند نه دی نو هغه مې په لیب کې څومره پکارو نو پکار دا چې ځکه اکثر دا وختیم دا خبره ما وکړه چې ګورنمنت او ایز ویل ایز انډستری چې کوم خلک مالدار خلک دي چې یونیورسيټي سپورټ کړي شي نو چې کله پروفیسر سپورټ کې انډستری سټوډنټ سپورټ کې نو سټوډنټ په چې خنه انوویشن ته ځي انوویشنز کله کېږي جی مطلب دا دی چې زموږ څخه انوویشن لا نشته دی که نه موږ سره زما لیبس ته وګوره زما سره جی دا غونډه فیکلټي ده نو که موږ نن یو کیمیکل والو نو میاشت پس یا کال پس اکثر پروفیسر غریب لګی د پاکټ نه لګی کیمیکل راوړي نو دا چې دا خو ځینې چې څنګه تاسو کوالټي غواړئ چې لکه دوی سولر سیل زه اوس هم دا یقین سوی یم که دې پروفیسر صاحب ته تاسو اپرچونټیز ورکړو نو سولر سیل از ناٹ ا بگ ټاسک فار هیم چې سړی الخالق ټینک جوړولی شي یو سړی جټ جوړولی شي جیب تنډر 17 جوړولی شي اټامیک بام جوړولی شي نو هغه لپاره سولر سیل مطلب دا خو ډېر زیات اسان کار دی نو د ټول نه غټه چې کومه امپارټنټ خبره پیسه ده هر کله چې موږ ګورنمنټ سیکټر پلس پرایویټ چې کوم سیکټر دی چې انډستری سره لینک دي که دوی په ایجوکیشن کې پیسې ولګولي نو زموږ ایجوکیشن به مخکې ځي او اتوماتیکلی به ځي زموږ د یونیورسيټیز جي داسې صورتحال زه خپل یونیورسيټي وازې خبره نه کوم زه ټول خیبر پښتونخوا ته ټول پاکستان د یونیورسيټیز خبره کوم چې هلته بیسیک فیسیلیټیز نشته دی ماشوم سره پاک یوبونه مې لکه وته نشته دی په لیب کې کمپیوټر نشته دی په لیب کې کمپیوټر نشته دی په لیب کې کیمیکلز نشته دی بجلی نشته نو چې کله څوک پورې دا شیونه جینیټ موږ انټرنیشنل ګوره د پروفیسر غریب خو تیوریټیکل کار دا وکړو چې تاسو 256 پروفیسر د پاکستان نه رال او انټرنیشنل لیول ته ورسېدو خو دا خو تیوریټیکل کار دی پریکټیکل اپلیکیشن ما سره کم نه پریکټیکل اپلیکیشن به اله کوو چې زموږ ته فیسیلیټیز راکړی شي او موږ مخکې لاړ شو او بغیر د پیسو نه زه بار یو خبره کوم چې ویداوټ منی ناټ پاسبل جی لکه ریلسټیک سوچ کوو حقیقت به وایو
مطلب دا ځینې خلک ملګري زموږ راشي هغه په مطلب میډیا کې نو مطلب پولیټیکل نه ریئلسټک سوچ وکړو که موږ معاشره چینج کوو موږ به همیشه ریئلسټک کیږو نو په خبرو باندې خو موږ ډېر ښکلې خبرې وکړو خو چې څو پورې موږ ریئلسټک شوي نه یو او زه ما وختي تاسو ته چې 320 ارب روپو نه موږ 10 ارب یا 20 ارب روپۍ نو نارې دې جنې جوړه شوې که نه لښتې دې نه جوړ شوی خو که دا په ایجوکیشن باندې لګېدلې بیا مات شي نو هغه کال پس بیا ماتېږي نو دغه ایجوکیشن له ورکه هایر ایجوکیشن له ورکه چې مخ ترقي وکړي خی دوی چې کوم انډسټري خبره وکړه انډسټري او د یونیورسټي لینکیج نو دلته خو انډسټري هم داسې برایانام د پاکستان کې هغه موږ ډېر وایو موږ سره دنیا تجارت وکړي که نه عمران خان صاحب ته ټرمپ ته وایي چې لکه موږ سره تجارت وکړه موږ له امداد مه راکوه نو تجارت موږ سره څوک په څه باندې موږ څه خرڅو دنیا ته موږ سره خو پروډکشن نشته موږ څه خرڅو موږ کم داسې پروډکټ دی چې هغه زموږ لکه مخکې به روجي موږ پیدا کول هغه چلو ایګرو پروډکټ و هغه روجي هم زموږ نن سبا هغه انډیا او یو بل زما چې کوم ټول فیملی بهر هغې وایي چې مخکې به د پاکستان سیله اوس هغې باندې لکه ایون موږ خپله مالګه نشو تاسو یقین وکړئ موږ مالګه چې کوم پینک سالټ دی نو هغه موږ خپله باندې نشو ایکسپورټ کولی هغه زموږ لپاره انډیا نه یو ځای بل ځای ایکسپورټ کېږي نو زموږ خو انډسټري دا حال دی نو بیا خو تاسو په خیال باندې که انډسټري نه کېږي نو حکومت په دې کې څه کولی شي لکه تاسو دا خو که تاسو وګورئ نو زمونږ اګریکلچر سیکټر او زمونږ انډسټریل سیکټر او زمونږ سروس سیکټر او زمونږ کامرس دا زمونږ نیشنل انکم ته کنټریبیوټ کوي خو که تاسو وګورئ د دې ټولو پرفارمنس هغه ایر بای ایر زمونږ ښکته روان دي او زمونږ چونکې اګریرین اکانومي ده او تقریبا د آلموسټ 24% کنټریبیوشن زمونږ د اګریکلچر سیکټر نه زمونږ جی ډي پی ته خو هغه اګریکلچر سیکټر هم زمونږ خراب شو که تاسو شل کاله مخکې وګورئ نو حکومت په هغه ورځو کې سبسډي ورکوله په فرټیلایزر باندې او سپری به کول هغه هلیکاپټرو باندې او دغه شانتي به سیډز به ورکول اوس هغه سیستم چې کم دی نو ختم شو او چارسده غونتې یو غټ ډسټرکټ دی هغه ته زما نه دی خیال چې چېرته اګریکلچر انسټیټیوټ هم هلته موجود وي نو زمونږ د اګریکلچر پروډکشن چې کوم دی نو هغه کم شو پیداوار نشته انډسټري به زمونږ څنګه ښه شي انرژي نشته تاسو جي ګدونه مزې وګورئ انډسټریل سیکټر هغه همدغسې ولاړ دی کنډر پروت دی ایگزیکټلی ښه د انرژي پرایسز چې کوم دی نو هغه سیوا کیږي کاسټ اف پروډکشن سیوا کیږي نو انډسټریل سیکټر هم دغه حال دی سروس سیکټر زمونږ دغسې دی زمونږ انویسټر نه راځي ملته او انویسټر ځکه نه راځي چې دلته کې سټیبلیټي پکار ده اکنامک او پولیټیکل سټیبلیټي پکار ده انفلیشن چې کوم دی نو هغه ډیر زیات دی نو چې کله انفلیشن زیات نو دلته هغه کاست اف پروډکشن زیات شي چې کله کاست زیات ستا ډیمانډ او د پرایس هغه نو دا ټول چیزونه ښه زمونږ ریمیټانسز چې زما په دې باندې کار دی چې ریمیټانسز ډیر زیات ضروری دي دا دوه سکول اف تاټ یو وی چې بریډ رین نه دی پکار دا د ملک لپاره ډینجرس دی خو زه دا وایم چې یاره اوس ما سره کوالیفاید کسانی که دا بار ملکونو ته لاړ شي نو دې کې زما خپل ایکسپیرینس دی ما چونکې واته کاله بهر امریکا کنیډا او ملیشیا کې تیر کړي دي 95% کسان هم د خپل ملک ته پیسې رالیږي او راځي دلته پیسې رالیږي او دې ځای کې په کلي کې کور جوړ کړي بزنس په شروع کړي هغه پیسې راځي زموږ په سرکل کې تاویږي زموږ سرکل کې تاویږي ایگزیکټلی نو هغه نه زمونږ انویسټمنټ کیږي فارن ډایرکټ انویسټمنټ کیږي نه زمونږ هغه فارن ریمیټانسز دلته راځي او نه زمونږ خو اګریکلچر پروډکشن نشته او نه انډسټریل سیکټر نو موږ به ایکسپورټ څنګه وکړو او دغسې زمونږ کرنٹ اکاؤنٹ په دې ډیفیسټ کې چې زمونږ ایکسپورټ زمونږ کم دي او امپورټ زمونږ زیات دي نو موږ پیسې زیاتې ورکو بهر ته روانې دي او کمې د بهر نه دلته راځي نو د دې دپاره یو ایډیشن وکړم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ډسکس کړه زموږ ملک کې چې نو فرټایل لینډ چې تاسو ته پته کمیږي ډے بای ډے هاوسینګ سوسایټي هاوسینګ کمیونټي سوسایټیز چې نه بچی د واده کې زی پټی تو زی رټونه ختم شو او چې کومه وایي چې موږ به اکانومي په اګریکلچر باندې خکونو لکه دا به یو ډریم وي کنه نو نن چې نیډ اف د ډے چې کوم دی هغه ټیکنالوژیکل ډیولپمنٹ دی چې موږ انډسټري ډیولپ کړو ټیکنالوژیکلی موږ سترانګ شو تاسو مخې ته ده چې سنګاپور یو وړوکی شان دی دغه دی هلته نه اګریکلچر شته نه دغه شته خو ټیکنالوژیکلی هغه ایډوانس ده نو د هغې چې کوم اکانومي ده نو هغه چې کوم ملک نه هغه جدا شوی او ملیشیا هغه هم بیټ کوي مطلب دا دی که نه نو زموږ ملک کې ریسرچ او اکیډیمک یونیورسټي حد او لیب حده پورې ډېر زیات بریلینټ خلک دی ښه ریزلټ انټرنیشنل هغه کې چې نو هغه راځي ای سره کمپیټ کوي او تاسو خپله دا لیسټ وکتو چې نن زموږ ملګري تاسو ته مخې ته ناست دي خو صرف کمی چې دی
هغه د انډستریالایزیشن دی او ریسرچ او انډستری چې دا جدا جدا نشي چلیدی دا به یو بل سره لینک وي او کله کله چې مونږ لکه داسې پروجیکټ جمع کوو تاسو ته اوس ما د ایچ ای سي د پروجیکټ ذکر وکړو نو ایچ ای سی ته وایي چې یاره ته کوم پروپوزل مونږ ته رالیږې د دې به امپیکټ صحیح په سوسایټي باندې نو هغه به ورته اوکې بیا دویم ته دا وایي چې یاره مونږ ته یو بیک اپ انډسټري یو لینکیج راکړه چې دا انډسټري به د ستا په دې پروډکټ کې انټرسټډ وي دا به د سکسسفل د ډسکوري نه یا د انوینشن نه بعد دا به دي چې کوم دی نو دغه کوي انډسټریلایز کوي به نو اکه سیز موږ سره میسنګ دی نو که دغه سیز چې ګورنمنټ دی کې انټرسټ واغسته او انډسټری راغله خو یې پاره قانون سازي نه شي زما خیال لا وګرانه شي ځکه په انټرسټ حکومت کې او چې قانون جوړ شي بیا دغه به امپلیمنٹ کی سو دغه لپاره پولیټیکل ویل پکاره بدقسمت مسائل نه خیر موږ ډېر مسائل ته نه زو موږ مسائل ته ځکه نه زو ما چې ډېر اهم خوشاله خبره موږ څه ویل چې دا خبره یو پوزټیو نیوز د خپل خلکو ته ورکو ډېر مو جوړل اج سر دا صرف موږ آئیډنټیفیکیشن کو چې د سېکټر کې نور دغه خو ضروري ده دا ډېر ضروري دی دا ډېر ضروري دا اوس کوم نمبر پاکستان کې راغلی دا به ټریپل وي نیکسټ ایئر او دا ډېر ضروري ده تاسو ډېر زیات مشکور یم ډاکټر صاحب جهان من تاسو هم من تاسو هم ډاکټر صاحب من چې نن په دې پروګرام کې موږ سره کېناست او دا یو ډېر اهم ورځ و ډېر ښه یو انکریجنګ نیوز وګرانو کوتونکو او ډېر پازیټیو نیوز زموږ لپاره چې پاکستان نوم د تعلیم په میدان کې هغه لګیا دی په ټوله دنیا کې غستری کېږي او بیا زموږ د مردان ښار یا د مردان چې کوم سټي ده دغه لته کې او بیا سپیشلی عبدالولي خان یونیورسټي د هغې چې کوم فیکلټي ده یا د هغې استادان دي نو هغوی ته دغه کریډټ ځي او موږ پروګرام په شروع کې هم ویل چې د دې کریډټ ډاکټر پروفیسر احسان علي صاحب ته هم ځي ځکه چې هغوی د یونیورسټۍ په جوړولو کې د هغې ډېر زیات ایفرټس شامل دي ډېر زیات کار پکې کړی او بیا هغه ټول مخکې چې کوم فیکلټي وه یا مخکې چې کوم د دې ایډمنسټریشن و یا حکومت و په هغه کې چې هر حکومت و نو دغه ټول کریډټ هغې ته دي چې دوی آوټ اف باکس هغې لاړل یو بل یونیورسټۍ لپاره کني پیښور یونیورسټۍ نه خو بل هېچا کوشش نه وکړي چې بل یونیورسټۍ جوړه شي دغه شان کوشش به کېږي لګیا دی نن دغه 15 پروفیسر حضرات ناست دي موږ سره انشاءالله بیا راتلونکي وخت کې موږ سره به دا به 1500 وي نو زما دا خیال دی زما دا یقین دی چې که چېرې حکومت توجه وکړي پیسې په ساینس اینډ ټیکنالوژي باندې په ایجوکیشن باندې هغه انویسټ کړي عمران خان دغه موټو هم د عمران خان دغه د الیکشن سلوګن هم او زموږ چې کوم پروفیسر صاحبان ناست دي دا وایي چې د دې لینکیجز جوړ شي انډسټري سره ځکه چې د انډسټري په سپورټ باندې به دا ایفرټ مخې ته ځي پیسې به راځي هغه پیسې حکومت کې نشي ورکولی انډسټري هغې کې ډېر زیات رول پلی کولی شي ګرانو کتونکو زموږ د پروګرام وخت سر ته ورسېد انشاءالله که ژوند و خیر ستاسو په خدمت کې بیا ورځ تر هغې د الله په امان